بسم الله الرحمن الرحیم. په ملک کې حالات داسې روان دي چې یاره زمونږ علما کرام او عوام ټول د بدامنۍ شکار دي. علما کرام ورځ په ورځ شهیدان کېږي، د هغې د حفاظت هېڅ بندوبست نشته دی. حتی چې مولانا فضل الرحمن چې کوم زمونږ د علما کرامو د مدارسو د مذهبي طبقاتو نماینده دی، مشر دی، قاید دی، هغې ته هم ډېره زیاته خطره ده. هغې ته تھریټ چې دی هغه جاري کېږي. کله ویلی کېږي چې پلاني ځای ته مه ځه، پلاني ځای ته مه ځه. نو په دغه حوالې سره موږ سره د ملګري ناست دي، مولانا الیاس دی، مولانا شاهنواز صاحب. د دې سره به خبرې اترې کوو چې د دې لپاره څه طریقه کار پکار دی چې علما کرامو د شهادت دا سلسله هم هغه ختمه شي، او مولانا صاحب ته چې کوم تھریټ جاري کېږي د هغې ته چې کومه خطره ده د هغې هم ستیباب وشي. جی مولانا الیاس صاحب. بس زه خو به دا وایم چې د ټولو نه اول مونږ چې کومه د مدارسو سره وابسته طبقه ده، که تبلیغي دي که خانقاهیان دي، هغوی له د مولانا صاحب لپاره خصوصي دعاګانې کول پکار دي، او اعمالو له هم پکار دي چې موږ خپل طرف نه داسې اعمال کوو چې په هغې باندې ورچوب کوو، او د دې سره په ظاهري اسبابو باندې هم عمل کول پکار دي. که چېرته بالفرض حکومت هغوی له مکمل سکیورټي نشي ورکولی، نو چې زمونږ جیوایي څومره جماعت دی هغوی ته سکیورټي فراهم کړي، سکیورټي ورته ورکړي، او عام طور باندې چې کوم عام کارګران دي د هغوی سره ملاقاتونه هم اجتناب وکړي، ډېر زیات ملاقاتونه نه ورځي، او ځای په ځای پروګرامونه نه کېږي. نو چې کوم اهم پروګرامات دي هغوی سره شرکت کوي او د هغې لپاره دعاګانې کوو، او د حکومت نه هم مونږ مطالبه کوو چې مونږ چې کوم دی په هر وخت کې د ریاست سره کلک ولاړ یو، چې هغه هم زمونږ د علماو نه څه فایده واخلي د ریاست دپاره، د مونږ دپاره، انشاءالله د ټول عالم اسلام دپاره به هم او زمونږ د ملک دپاره به د فایدې او انشاءالله د خیر ذریعه وګرځي. د دې باره کې شاهنواز ملګري تاسو ته خیال دی چې څه کول؟ زه دا وایم چې د مولانا تحفظ پکار دی په هر صورت کې. په دې وخت کې مولانا د علماو مشر دی، او دې وخت کې د مولانا د ملک پاکستان لپاره انتهایی ضرورت دی. او په دې کې شک نشته دی. د دې تحفظ پکار دی په هر صورت باندې چې کېږي. د هغې لپاره څه طریقه کار ده چې پکار دي؟ سکیورټي لري مضبوط پکار دی. هغه د حکومت له طرفه که نه؟ حکومت طرف نه به پکار دی، او خپل جماعت له طرفه. جماعت داسې هم ورسره جماعت په اول نه اوس پورې لګیا دی چې هغې حفاظت کوي. نو لکه اصل خبره دا ده چې یو خو چلو مولانا صاحب دی، مولانا صاحب سکیورټي هغه د ریاست ذمہ داري ده، ریاست ته ولا بلټ پروف ګاډي ورکړي، دغه شان چې دی هغه اس ایس جي کمانډو ته ولا ورکړي، د رینجرز او پولیس او د سکیورټي دپاره ورکړي، ځکه چې ریاست ته هم پته چې دا شخصیت چې دی هغه د ملک دپاره، ریاست دپاره ډېر اهم دی. او ورسره جماعت له پکار دي چې هغه خپل د مولانا سکیورټي انتهایی پروف یو قسم لا بهترین انداز سره او په نظم النسق سره په داسې طریقې سره چې منظم انداز هم وي، او منظم کمانډوز چې دی هغه د خپل طرفه هغه مولانا ته مهیا کړي او د هغې د سکیورټي د حفاظت انتظام وشي. دویم نمبر خبره هغه د علما کرامو، د عام علما کرامو، هغه که د جمعیت سره متعلقه دي، نور جماعتونو سره متعلقه دي، یا عام علما دي مدارسو یا د جماعتونو، هغې هم خپل سکیورټي انتظام کوي په خپله باندې. او ځکه چې ستاسو د یو فرد چې دی هغه باندې اداري ابادي دي، په هغې باندې علاقې ابادي دي، جوماتونه پرې آباد دي، نو لحاظه ستاسو د شهادت سره هغه ادارې هغه په هغې ډېر غټ کمی راځي، مساجدو کې په علاقو کې هغه ډېر کمی محسوسېږي. نو لحاظه موږ له پخپله پکار ده چې موږ د خپل طرفه انتظامات هغه برپور وکړو، داسې مستقل ترتیب داسې نه کوو چې یاره په یو لار باندې موږ چېرته ځو راځو، نو هغه موږ ډېر نه شو کوو چې یاره موږ په پلانې لار باندې روزانه په دې وخت باندې ځو او په دې وخت راځو. چې د دې ترتیب تاسو په خپله باندې وکړئ چې ستاسو به هر چا ته پته نه چې یاره دا څه ټیم ځي او څه ټیم راځي، ځکه چې څومره کسان هغه د شهادت او د قتل په وارداتو کې ملوث وي، نو هغه هله قتل کوي چې د دې پوره ډیټا یې راجمع کړي او پته یې ورته وي چې په کوم وخت کې دا د دې وځي نه وځي، په کوم ځای کې په دې لار باندې ځي، په کوم وخت کې راځي. نو لحاظه دغه څیزونه موږ خفیه وساتو انشاءالله. نو امید دی چې زموږ د حفاظتي انتظامات به الله تعالی هم بیا کوي. ورسره حفاظتي چې څومره دعایانست دي دغه هم وایو، ځکه چې مفتي تقي عثماني صاحب باندې کومه حمله په کراچۍ کې شوې وه نن څو کاله مخکې، هغه الله محفوظ ساتلی و. څومره علما کرام باندې حملې شوي هغه اکثر شهیدان شوي. مفتي صاحب چې دی الله بچ وساتو، حالانکې دوه درې ځایه نه پکې کسان راغلي وو، هغه بیا بیان و چې سهار ما سورت یاسین ویلی او دعایانست مې ویلی. ما ته امید دی او یقین دی چې د دغې په وجه به الله تعالی ما ته حفاظت راکړی. نو یو دعایانست اهتمام کوئ، د سورت یاسین اهتمام کوئ، او د سحر ورسره د معوذتین د آخري سورتونه چې کوم دي دغه اهتمام کوئ، او په ځان باندې په خپل کور باندې چوپ کوئ انشاءالله، او الله نه د حفاظت خاص طور باندې دعاګانې هم کوئ، او د ملک دپاره او د ځان دپاره، د ټولو علماو دپاره او د مولانا صاحب دپاره هم دوه رکعته ورځ کې نه نو په دویمه ورځ یا په هفته کې یو ځل خامخا کوئ، او د دې هر څه لپاره د حفاظت دعا او الله نه غواړئ. نو امید دی چې الله تعالی هم په موږ باندې رحم وکړي او حفاظت به وکړي زموږ هم او د دې ملک هم.
ډیره مننه په دې خبرو باندې کوشش وکړئ چې عمل وکړئ. شکریہ.